الجل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حكم المفقود في اهله وماله. جزاكم الله. باب حکم المفقود. یو سړی ورک شي او د ده به څه حکمي په اعتبار د مال سره او په اعتبار د ښځې سره. دا د مال ملکیت به د ده نه زایل کېږي، په ورثو به تقسیمیږي که نه، او ښځه به قاضي ترېنه جدا کوي او که نه جدا کوي. مولانا صاحب او منځ کې به د جنګي قیدي تذکره هم راشي. دلته که ستاسو خیال د مفقود مسله زموږ ستاسو په فقه کې ډېره سخته ده. حنفي مذهب چاته یاد ده لکه جزیه یو قولدار امام صاحب د مذهب کې چې شپږ شلې شپږ شلې کاله نه ده دا ښځه به انتظار کوي. شپږ شلې کاله که شپږ شلې کاله پسې خاون راغی ښه ده، که نه بیا د عدت تیر کړي بل خاون نو ایله به پیغله شوي که نه. دویم قول 100 کاله ده. دریم 90 کاله ده. دا ډېر 90 کال نه پس بیا پیغلتوب به راځي، نه به مال تقسیمیږي او نه به ښځه جدا کېږي نه بل خاون. امام مالک رحمت الله علیه په تابعینو کې د تبع تابعی شو. تابعینو کې سعید ابن مسیب، صحابو کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. د دې درې واړو رایه داره چې د کومې ښځې خاون ورک شي تر 4 کالو به ولټي، حال احوال به معلوم کی که پته ونه لګېده د هغې نه پس به بلکې دی لا بیا اول د 4 کالو قول کړی بیا د 1 کال قول وک 1 کال پس به د اسلامي نظام قاضي هغې ته درخواست ورشي چې فلانکۍ ښځې خاون ورک د 1 کال انتظار هم وکړه، طلب تلاش نه پیدا کی. قاضي به فیصله په هغه ورځ وکړي چې خاون دې مړ ده. دغه ورځې نه به دا عدت تیر کړي 4 میاشتې او 10 ورځې. هغې نه پس به یې مال هم تقسیمیږي او ښځه هم بله نکاح کولی شي. اول دی 4 کاله ویلو، بیا د سعید ابن مسیب د ابن مسعود فتوا باندې امام مالک او زمنګ مذهب کې امداد. بعض علما په 4 کاله پس فتوا ورکوي. زه وایم جمدا 1 کال ښه ده، دې نه پس ښځه به غریبه تر څو پورې ناستې بیا سرې اله. وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته. ګوره جنگي قیدي فی صف القتال، جنگي قیدي چې په میدان جنگ کې یو سړی ورک ده، پته نه لګي چې کافرانو ځان سره بیولی که څنګه، ښځه به 1 کال انتظار کوي. دار ابن مسعود، سعید ابن مسیب، امام مالک صاحب مذهب. موږ هم د اسانتیا لپاره په دې باندې فتوا ورکول. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جاريه والتمس صاحبها سنه فلم يجده. لږ ځان پوهېږه ما ته دا پوره یقین ده چې چام کتاب نه ده کتلی، ځکه نه پوهېږو. خدای پاک د اساني راولي، الله پاک الهام کوي او انسان ته. تاسو وایئ ګنډه پورته یې کوي، خو موږ وایي شیخانو ته الله الهام کوي. دا وی چې دا چا کتلی خو ښه خبره ده. ابن مسعود یوه وینځه واخیسته د چا نه، چې واخیسته بیعه وشوه، وینځه یې تسلیم کړه او پیسې لا نه وې ورکړې چې مالک یې ورک شو. مالک یې څه شو جي؟ نو 1 کال پورې د انتظار وکړه. 1 کال پس د وینځې هغه قیمت نه ده، هره ورځ به یې 2 روپۍ صدقه کړې. وای خدایه دا چې د چا و د دې ثواب هغه ته ورسوي، د دې ثواب. اوس که 1 کال پس راشي مالک او وایي چې پیسې راکړه، ورته به یې چې وروره 2 خبرې دي. ته ورک وې ما ستا په نوم صدقه کړې دي، قیمت دې وینځې خوښه دی چې هغه صدقه درته قبوله ده او که نورې پیسې در. خو ده د ډېر احتیاط دی وجې ناسې نه چې زم وفات شمه او د ده پیسې زما په ذمه 2 روپۍ به یې روزانه لګولې صدقه او ویلې خدایه دا د دې وینځې مالک ته یې ثواب ورسوي. ګوره کال پسې دا کار شروع کړه. فأخذ يعطي درهم ودرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أوتي فلي وعلي وقال هكذا فافعل باللقطة. وقال لقطه پیژنې چې ورک شی تاره پیدا که 1 کال پورې وساته، 1 کال پس که خپل غریب خپل استعمال کې راوله که نه وي بل غریب ته ورکوي، خدای مالک ته ثواب ورسوي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تزوج امرأته ويصوم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخري عن يزيد بن مولى المنبعث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم
فقال خذها دا مخکې تیر دا روایت چاته نه تپوس وکوي چې ګډه بیزه ورکه شي مالک نه حکم یې څه ده وایي یا ستا ده یا د ورور د ورور نه مراد مالک او لزه بیا د شرمخ د هغې سره دفاعي سیستم ګډو بیزو سره نه وایي کتې ونیسي وې ساته مالک ته یا مالک که نه شرمخ به یې وخوري نو وسئل عن طالب الابل فغضب احمرت وای صاحب کچانه و خورک شو یا غره ونی سکنن حضور غصه شو دومره غصه شو احمرت وجنتا چې دا ننګینی مبارک تک سره شو فقال مالک ولها ستا دی وخسره څه کار ده ماها الحذا خپې ور سره شته وسقه مشکیزه ور سره شته دا مې راته ویلي حدیث مکرر ده تشرب الماء وتاكل الشجر د یوې هفتې اوبه په یو ځای غس کې د هلاکت ویره نشته گیا خوري چې څوک راشي په لته وهي چک په باندې لګي څوک ورته ځنګلي ځناور مرته نقصان نشي رسوي بل چا سره زم نه حتی يلقاه ربها ترسو چې دا مخامخ شیخ خپل مالک معنا وک سره کار ملريله وسئل عن اللقطه فقال اعرف بكاها وعبها لوکتا همو پیژانده چې بزمکه شی پروت ورک دی راوځته وي چوکونو کې جمعتونو کې اعلان کاغه لوخه چې دا کم شی پکې ده عفاس غتارونه وعرف حسرتن یو کال پوری په چوکونو جمعتونو کې اعلان واله وإن جاء من يعرفها وإلا فاغلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له باب قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مولانا صاحب الله فرمای ترجمه ته وګوره الله واورېده د هغې ښځې شکایت چې د خپل خاوند نه محبوب ته شکایت کوي کنه او بیا حکم د زهار راولېږه زهار تشبیه د محللې مؤبدې له محرمې مؤبدې سره په یوه عضو د اعضواو کې چې هغې ته کتل حرام مؤبدي مونږ تاسو دا وایي که نه انت علیک ظهر امي او مور به یو د مور شه اوس که خور یاده کي ترور یاده کي نیا یاده کي تشبیه د محللې ښځه محلله مؤبده ده که نه ده محرمه مؤبدې سره په یو عضو د اعضاو کې انت علیک بطن امي د مور او د خېټې شاته کتل روا دي د خور روا دي د بل څو دا زهار د اسلام نه مخکې د دې حکم څو حرمت مؤبد اسلام دا حرمت موقت تر کفاره پورې چې څوک دا ګناو کې منکر من القول دروغ ویلې مړه ګناه یې وکړه محلله مؤبده تشبیه محرمې سره ورک نو زهار د کفاره سره درې کفارې دي کنه په دریو کې یوه تحریر د رقبې 2 میاشتې روژه یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ده کنه دا حضرت خوله نومېده د اوس بن صامت ښځه راغله حضور ته قربان چې ځوان وم نو د دوم چې ښه ډېر بچي مې ورته راوړه د دوم و چې بوډۍ شومه نو اوس را سره زهار کوي زه خپل خدای او رسول ته شکایت کوم د ده د لاس آیاتونه راغله وایه وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن دهار العبد فقال نحو دهار الحر د عبد او د حر زهار یو ده قال مالك وصيام العبد شهران وقال حسن دهار غلام باندې خو تحریر د رقبې هم نشته و اطعام ولې اطعام خو هغه څوک ورکوي چې د څه مالک غلام مالک کېدی شي د رقبې مال صفر روجه ده بیاله وقال الحسن دهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظهر من که ښځه حره او کامه یو شی ده وليس بشيء انما الظهار من النساء وفي العربية بما قال فيما قالوا في نقد ما او بعض علماء وایي چې والذین یظاهرون من نسائکم دینه حره مراد دی وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور باب الاشاره في الطلاق والامور طلاق کی اشاره یعنی اشاره باندې داسې اشاره دوه قسمه ده اشاره معتبره ده حکم مفهمه اشاره مفهمه که په سری که په سترګوي که په لاسي چې د هغې نه سړی د یو معنا فهم کولی شي دا معتبره د احکام په مرتب کیږي او چې کومه اشاره مفهمه نه ده په هغې باندې احکام نه مرتب کیږي هغه معتبره نه ده شب
وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال هلا صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذبه بهذا واشار الى لسانه وقال وی چې مړي باندې سړی جاړي الله دته عذاب نه ورکي ولکن يعذب بهذا ور اشاره وکړه کنه یعنی چې بجبه شکایت من الله کی چې سورې په دې عذاب یې وقال كعب بن مالك رضي الله عنه اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه خذ بسمه وقالت ما اسمع ور هغه د دوه کسانو رب الدین او مدیون دواړو صحابه او تذکرہ جمعات کې پتی زواز پیسې میرا کنه در کوم حضور د عائشه د کړکۍ نه پرده لري کدا سے کہے کعب او دی بل ته ویل پاتې نیمه په ګور اشاره ورته وکړه کنه معنا قرض نیم کا نیم ورته معاف کا نیم به ته واهله وي خ قربان ابل ته ویل شابه نو اشاره مفهمه ده کنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فقلت لعائشه ما شأن الناس وهي تصلي فأمات براسها الى الشمس فقلت اسماء بیبي وای ز عائشه ګرراله مو بیٹه ما مانځه ته ولاړ ما وی خور داس چل د تاسو بیٹه ما په مانځه کې واغې داسې وکړ یعنی اسمان ته وګورن مر تور شوی دا فأمت براسها وقال انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وقال ابن عباس رضي الله عنهما او النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک ابو بکر ته چې خبر شو جو حضور راغ ورستو کېده داسې کړه اشاره مفهمه ده چې مو ورستو کېګا بيده لا حرج وقال ابو قتاده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بسيد المحرم احد منكم فامره ان يحمل عليها واشار که یو محرم په حالت احرام کې حلال ته د ښکار سر کې اولو کې تعاون وکيو دلالت وک دعا اشاره وک درې د باندې دم واجب شو معلومیږي چې اشاره مفهمه څه ده معتبر ده حکم مرتب کړه قالوا لا قال فكلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الاخري عن ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على ركن اشار اليه وكبر یا رکن حجر اسود د براغ نو داسې به ورته نو ګوره د اشاره شو کنه دا قائم مقام د استلام ده وقال زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من يجوز وما جوز مثل هذه وعقد 90 عقد 90 دا سه د تبارب 90 عدد ویل وې دغمره پورې دغمره 90 د تبه ویل وې دومره سوره پاک دیوال کې وشو چې کوم اله وبه قال حدثنا مسدد الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعه ساعه الله يوفقها مسلم قائم يصلي يسر الله خيرا الا اعطاه وقال بيده ووضع عميلته على بطن الوسطى والخنصر وقلنا يزهدها دومره به ټیم د معنا ډیر کم ټیم ده وقال الويسي الى اخره عن انس بن مالك رضي الله عنه على يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جاريه فاخذ اوضاعا فكانت عليها ورقه فراسا فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اثمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان ګورغه جنې ولاس کې د چاندي غټ غټ کړي بنگړیو یو يهودي د دوو کانو منځ کې دغه سر چقول او بنگړي دی وړیو خو دې کې لا ساو خبره نشو کولای حضور به ورته فلان کی وجلې دی بدا سي کړه فلان کی اخر چې اونو مې ورته دی يهودي واسطه هغه وجلې د اشاره مفهمه وا حضور هغه يهودي را ولې د دوو کانو منځ کې ورته سر وچقوي فأشار براسي أن لا قال ففلان لرجل آخر غير الذي قتلها فأشار أن لا فقال ففلان لقتلها فأشار نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها فرضها رأسه بين سر ورته د دوو کانو من کې قصاصا وچقو ور حکم مرتب ک په اشاره مفهمه کنه وبه قال حدثنا قبيصة إلى آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها وأشار إلى المشرق وې فتنه بلدې خوارزي مشرق دا څومره فتنه چې تر وسه راغلي او تر قیامت دا ټول بلدې مشرق طرف راځي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخر عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فافتح لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فافتح لي
قال سیب چې ماخام خوشي کنه ال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امسيت ان عليك نهار ثم قال انزل فتحلف فنزل فتحذره بالثالثه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اوم ابيض الى المشرق فقال اذا رايتم الليل چله دې طرف نه دې طرف نه ځکه چې د انور هم داسې رواني پریوزي کنه چله دې طرف ماخام راشي بس به رو جماعت ټیم دل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم نداء بلال او قال اذانه من سحور فانما ينادي ويؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح والفجر واخر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى وقال ليس حدثني جعفر الى اخره ان ابا هريره دې باندې پوښي چې اشاره وکړي سبا دې ته نه وایي سبا دې ته وایي اهل شب سمعت ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من دو قمیصې د زغرو ان تر سینو پورې مړی پورې بګیا بند وی دی اله من لدن صديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا يطلق شيئا الا ما چې کوم سړی طبعا خلقتن سخی او د سخا کوي جیب تلا سړي یو کړی کولاویږي حتی تو جن بنانه حتی چې دا قمیص پریوزی د خپو په ګوتو باندې معنا کولاو شي پریوزی داعیه وی ده او بخیل سړی چې رادو کې لاس اخو داعیه نه جذبه نه فطرتن خلقتن سخی نه بخیلی هغه د قمیص کړی نور سخت شي تنګي شي بالکل جیب ته لاس نه رسیږي واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمت كل حلقه موضعها فهو يوسع ولا تتسع ويشير د کوشش کوي چې کولاوي کې خو هغه نه کولاويږي او يشير بيز به الى حل کې دې زه پورې دا مړی پورې دا کمیس ون خلید صغر واله فاستغفر امراته فجاء فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكم كاذب شابه باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قول لعان د لعن د لعن بعد او تورت وای یو سړی چې پردی خزه ته وای چې زناکار پاغه حد قذف او چې خپل خزه په زنا وګوري یا ورته زناکار وای یا ورته وای چې استاخیته کې بچي زمانہ نه ده نو دې ته لعان ویلې کی والذین يرمون ازواجهم اغه خاوندان چې خزو ته نسبت د زنا کوي ولم یکن لهم شهداء دوی سره گواهان نه الا انفسهم مگر خپل ځانونه الی قوله من الصادقین نو څلور شهادت د پسړی دی اشهد بالله انی لمن الصادقین فيما رميتها بها من الزنا زبر خپل خبره کې صادق مو الله باندې قسم کوم الله گوا کوم پنځم ز لعنت الله علیه ان کان من الکاذب بیا به خزه پاتې چې اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا او پنځم ځل سبوي غضب الله عليه ان كان بیا دغه نه پس به قاضي د دوړو منځ کې څرا ولی تفریق راولي خا ما درته مخ کې ته د روایت اوله واقع د هلال ابن امیہ شوی دا چې خزي باندې پردای سړی شریک ابن سهمه او دویمه واقع د عویمر عجلانی و د سره گواهان نو حضور ول املام ټینګي کوي کوړو ته یا به گواهان راولي یا هغه ورته قربان په الله یقین د من رښتیا ولي دروغ نه زمنګ ملا به خدای کوړو نه خلاص کی جایاتونه د لیان راړل فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو إشارة أو بإيمان معروف که یو چاړه سره چاړه لیکلی خط کې ولي کې چې زما خزه زنا کړی دا یا اشارات سره او قاضي په باندې پوي شي معروفه مفهمه اشاره فهو کالمتکلم دا داسې دلته بجبه چې ویلي چې د زنا کړل فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيلا بل مانځه کې هم د عائشې صدیقې اشاره ونکړه بره بل ځکه خځه ورته سوپ راوړو لاس کې نیولې و عائشہ به په مانځه داسې ورته اشاره او د قرنګ مریم بیبي چې کله ماشوم پیدا شو یا خدای زما قوم خو په ما تهمت ولګي وی ته به غم اوسېګا
تو ورته انی نظرت للرحمن زوم خبرې مکوا فاشارت الی چې هغه ورته یا مریم وان لک هذا ما كانت ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه فاشارت الی اشاره مفهمه شو چې زما بځای به جواب د معشوم درکې وقال الضحاك الا رب اشاره وقال بعض الناس لا حد ولا لعانا ثم زعم ان طلق بكتاب او اشاره او ایمان غرض د امام بخاری دار چې د حجازین او د کوفین منځ کې اختلاف ده حجاز والا او اشاره باندې احکام ثابتې دي لعان او کوفیون نه ثابتې وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون د امام بخاری مذهب دا چې اشاره تعریض کنایا کتابت دا ټول په حکم د کلام صریح کې دي بیا د مذهب مطابق چې په تعریض باندې حد او لعان جاری کیږي لیکن دا نور علماء کرام وای دا د امام بخاری رائے ده چې په تعریض باندې حد او موږ وی تعریض کو خو شک شوبه امکان شته کنه او حدود په شبهات او ساقطیږي دال د کوفیانو مال قيل له كذلك الطلاق ولا يكون الا بكلام والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الرسم يلاعن وقال شعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه تبين منه باشارته وقال ابراهيم والاخرس اذا كتب الطلاق دا قال بعض الناس هم درته ویلي چې 15 ځای 15 مطلبونه دي صرف احناف نه دي مراده وقال حماد الاخرس والاصم ان قال براسه جازا چې تک چاړه او ګونګې او دا په اشاره به سر باندې یو خبره وکي او اشاره باندې خلق پوي شي نو جایز ده وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخبركم بخير النور الانصار قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهر دور الانصار بانصارو کې د بهترین خاندانونو درته وخیم یو جویول بنو النجار دی زما دی نیکه ماماګانل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعد ثم قال بيدي فقبض اصابعه ثم بسطهن كرام بيده اے یوار لاس داسې کو بیا بیرته کولاو کو وفي كل الدور الانصار خیر مړه دی انصارو چې څومره کورونه دی ټولو کې خیر ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهذه من هذه وكهاتين وقال دا چې کوي وېزو قیامت داسیو دا وستا ګوته لګه وګدره زمخ کې لګ کوټي د قیامت نو باقی زمو د قیامت منځ کې دومره فاصله ده لکه د مسبحه او د وستا منځ کې چې دا اشاره شول وقارن بين السبابه والوسطى اشاره قرب تو کنه وبه قال حدثنا ادم الى اخره سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هكذا هكذا وهكذا ګوره ها کذا وها کذا وها کذا په دویم ځل ویلې ها کذا وها کذا وها کذا یعنی یو ځل د دیر شو بل ځل یو کم د اشاره مفهمه را چې یو میاش دیر شي بلال يعني 30 ثم قال وهكذا 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 يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29 وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان ها هنا مرتين على وان القسوه والغيرة القلوب في الفتن د زړه سختواله او بے وفائی جفا دا په فدادینو کې د چوخانو پسې ګرځي او هغه د وخانو بجبه سندرې وای حيث يطلع قرن شیطان چې کم زینب دجال راخکاره کیو دجالی فتنونه تعبیر په قرن شیطان کړي دل تربیع او مزور قبیله ده د ټولو نه غټ فتنه ګرځي دي د ټولو نه سخت بے وفا دوی دي د ټولو نه سخت زړونه دوی دي وبه قال حدثنا عمرو الى اخره عن سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا باب اذا عرض بنفل الولد ور امام بخاری خورای دا و چې په تعریض باندې لعان او طلاق او هر ټول واقع کیږي وزدا تعریض د سنه وای یو عربي را غیر رسول الله ته وای چې قربان زم سور سپینه او خزم سره سپینه ده او بچي موږ نه پیدا شو تور ده
و صراحتا نه وای چې دا زمانه نه ده که ما غوندې وای مې ښځې غوندې نو زما به و دلته تعریض وکړه چې ګوندې زما ښځې زنا کړې ده او دا بچی زمانه رسول الله مبارک ورته ته څه کار کوي وایي زه اوښان ساتم وایي ستا اوښان څنګه دي وایي سره دي وایي داسې خړ رنګ یې پکې شته خاکي رنګ یې خاورو او وایي ښه نو په دا سرو اوښانو کې دا خړ څنګه راغله وایي چې دا خو مې مخکې هم درته ویلي هغوی د اوښانو شجره نسب رجسټرو کې ساتي وایي چې کیدای شي د کوم نیکه رګ پکې راغلی نیکونو کې چېرته خړ تېر شوی نو حضور ورته ویل چې کیدای شي ستا پلار او مور یا د ښځې پلار او مور چې د دې ماشوم نیکه کېږي دواړه طرفونو نه هغه توري نو په ده کې د نیکه رګ راغلی معنا نیکه ته تلی بس سړی غلی شو واپس لاړ حضور پرې نه ښوده چې لعان وکړي وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة إلى عبد ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي غلام أسد فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ خړ رنګ اورق خاکی رنګ قال فأن ذلك؟ قال لعل نزعه عرق. قال فلعل إنك عاد نزعته ستا بچی بم یو رنګ دنیا نکر اخکلی باب الخلاف الملاعن اختلاف د ملاعن معنا دادا اختلاف دا که احلاف الملاعن احلاف مراد دینه دا کلمات د لعان دا یا ایمان دی که دا شهادات دی د جمهور مذهب دادا چې دا ایمان دی او احناف وی چې دا شهادات مؤکد بالایمان دی درې امامان وای چې دا صرف او صرف ایمان دي اشهد بالله اشهد بالله امام ابو حنیفه صاحب وای چې دا شهادت دی اشهدو ته نه ګوري ورپسې بالله راغله با حرف قسم شهادات مؤکدات بالایمان نو ثمره د اختلاف په دې کې راووته چې یو مسلمان د خزه د اهلی کتابونه ده آیا د دې په منځ کې لعان کېدای شي که نه شي کېدای جمهور وی کېدای شي ځکه چې اهلی کتاب اهل دی ایمانو دی قسمونو لیکن امام صاحب وی نشي کېدای ولې وی دا اهلی کتاب اهل د شهادت نه دی اهل دی پوه شو ثمره د اختلاف بنوای وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر عن عبد الله رضي الله عنه رجلا من الانصار قال فامراته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم احلاف قسم ورکول حضور قسم خز خاون ته ورکو بیا جدا کړه باب يبدا الرجل بالتلاعن او يبدا الرجل يبدا دواړه جائز د قاضي بو وی الک سړی تاول ته وای اول خو به ترغیب او ترهیب ورته چې ګوره خدای نه وډار شي نه دواړه صادق کېدای شي نه دواړه کاذب یو صادق د بل کاذب الله ته پته ده چې څوک دروغ وایي هغې رجوع کوي خو چې ونه کړي سړي ته به یې راوړاندې شه اول ته شهادتونه وکړه اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها بها من الزنا اشاره به ښځې ته کوي په پنځم ځل لعنت الله علی ان کان من بیا به ښځې ته وایي چې ګوره د خدای نه وډاره شه که زنا دې کړي ووایه د دنیا سزا اسانه ده او وینه مې را کړی اشهد بالله انه لمن الکاذبین ګوته به خاوند فیما رمانی بیو په پنځم ځل غضب الله وبه قال حدثني محمد بن بشار الاخر عن عباس رضي الله عنه ان هلال بن اميه قذف امراته على فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكم كاذب فهل منكم تائب ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان مولانا صاحب زما استا مذهب دادا چې د لعان نه پس اسلامی نظامی د قاضي په فیصله به متلاعنین جدا کیږي المتلاعنان لا اجتماعان او جمهور وی چې په خپل بعد اللعان جدا شو دلته چې دا اوامر لعان وک نو د دې غریب خیال دا او چې ګوندې په لعان به دا ښځه مانه جدا کیږي نه وانت وهو هي طالق ثلاثا ان كذبت عليها قربان کما دروغ ویلی نو دار په ما په درې کانو طلاق که په نفس لعان جدا کېده خو رسول الله ورته څه طلاق ورکې تا نه جدا شو منه انکار په باندې معلومه ده چې په نفس لعان د جدا کېږي نه تر څو چې قاضي جدا نه کړي
وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ورايت رجلا وجد مع امراه رجلا ايقتله فتقتلونه او كيف يفعل صلي يا عاصم عن ذلك تیر د کنه دا روایت تیر د بار بار فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كرر عن عاصم ما سمع د حضور خیال دا چې دا فرضي تپوس کيل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عامر فقال يا عاصم ماذا قال او امیر چې و عاصم د تر زمون خو د عاصم مشر مالکو وی چې درتویل وی چپ شمنستان خو ما خیر و نظر پر رسول الله بي عزت کړم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتي بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها فقال عويمر والله لا أنتهي أن أسأل عنها فأقبل زخونه منی کېږم اول خو مستا په واسطه تپوس کو ز په خپل ورزم تپوس کوم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجل فيقول فتقتل له أم كيف يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فات بها قال سهل فطلعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما فقال عمر كتبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلته لګ ودرګه کذبتون مخه به حمزه د صفه مقدره د ډارېده چې بیا ونوي چې زب کوړته بوزه وی اکذبت علیها یا رسول الله ولی سه ما په دروغ ویل دي ان امسکتها کدنن نفس می ځان سره وساتل نو په ما دې په درې کانو تعالی کې دا ډارېده کنه چې بیا را سره خو زبانه خو سره لیدل خپل د تر زوی قبل ایام رسول الله قال ابن شاد فكان سنه المتلاعنين نو د متلاعنین دا طریقه ده چې قاضي به جدا کوي بغیر د قاضي د فیصله نه خو ګور المتلاعنان لا اجتماعان ما دامتا متلاعنین شاته باب رضی شه باب التلاعن في المسجد حکم صراحتن امام نه ده لګولې لیکن تلاعن لعان جاری کول د خزر خاون په منځ کې په جمعات کې جایز دی وبه قال حدثنا يحيى الى اخره قال اخبرني ابن شهاب عن الملاعنه وعن السنه في عن حديث سهل بن سعد اخي بني ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله او كيف يفعل فانزل الله في شان ما ذكر في القران من امر التلاعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله بك وفي امراتك استاو د خزر متعلق لاسمان فیصله راغله قال فتلاعن المسجد وانا شاهد فلما فرغ قال كذبت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسكتها فطلقها ثلاث قبل يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنه بعدهما ان يفرق بين كل متلاعنين وكان ور ان يفرق بين كل متلاعنين د خزر خاون منځ کې به تفریق راوستای شي دا ونه ول چې په لعان تفریق راغی معنا قاضي به فیصله کوي وكان ابنها يدعى لامه فقالت دا خزه حامله و چې بچي پیدا شنو پلار ته به نسبت نه کیږي ځکه پلار خو چې دې زنا کړی نه ثم جرت السنه في ميراث ان تلده ويرث من ما فرض الله دا مور به معصوم نه میراث وړي معصوم به د مور وړي پلار نه نوړې شي او نه پلار ور نوړې شي قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصير كانه حرب ګوره کرنګ سورو او د ټیټو د قد نه تبو چې کربوړه ده اوراها الا قد صدقت نو زما خیال ده چې دا خزر رښتیا وي ځکه خاون کې دا صفاتونه او خاون ور باندې دروغ ویل دي او که بچی راوړ تور اعین یعنی سترګې تورې وي اعین غټي غټي وي زل الیتین کناټورو فلا اراه الا قد صدق علیها زما خیال بیا دا چې خاون په رښتیا ویل دي ځکه دا صفاتونه په ځاني کې فجاءت به علی المکروه نو چې بچی راوړ هم دغه خراب صفاتونه پکې او کناټورو پندورو غټي تورې سترګې وي نه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينه وای که بغیر د گواهانو ما څوک رجم کول نو دا خزه به مې وس رجم کړي و ځکه خاوند رښتیا ویلي معصوم کې هغه صفاتونه او چې کم صفاتونه په ځاني کې ول
وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه انه ذكر طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قال ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امراه رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقول فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سمت او درنګ نزیړو غوخه بدن کې کم او ثابت الشر ویخته خویا واله وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله او چې په کم سړی تهمت او چې د زنا کړی دا خدلن پندور آدم غنم رنگ کثیر اللحم غټو داسې کوناټور خېټور فقال النبي اللهم بين ابن عمر سے بوئی ابن عربی سے بوئی دی اللهم بین مطلب دا نه ده چې خدای مونږ ته د یو رښتیا او د بل دروغ ثابت کا واضح کا چې خاوند رښتیا وایي که ښځه دا نه ده د اللهم بین مطلب دا ده چې خدای د دغه سړي چې په ښځه تهمت ولګاو چې زنا یې کړې ده دا حامله ده ته دا بچی ژوندی پیدا کې مړ نه او زیان ونه شي چې موږ ته پته ولګي چې په ده کې د خپل پلار هغه رنګ و رویت و صفت ده او که د زاني ده چې پیدا شو نو د زاني صفتونه پکې واله نو مشابه شو باغ سړی سره چې د کم سړی نامه خاون چې دغه د خپل طرز ویواله فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت ابن عباس دا متفرد رايه ده وای دا هغه خزانه وا چې کم د لعان جاری کړي وای دا اصل کې او بل خزه او مدینه منوره کې هغه په پټه زنا کول ډیره زیاته وای دی هغه وجنه درغه د خبره کړي دا حضور ویل ک بیانه وای نو ما دار جم کول خدا د ابن عباس متفرد رايه ده قال ابو صالح عبد الله بن يوسف خضرا باب صداق الملعنه اوس دا چې کوم ملعنه مدخول بها و ټول په ټوله کې مہر دې شو او که غیر مدخول بها سره لعان وشو نصف مہر بیرته مہر ته نو واپس غوخته ګورې نشي خاله وبه قال حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امراته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجاء لګو درېږه کنه بین اخوین د دوه ورونو منځ کې د دوه ورونو منځ کې لعان کیږي دلته د اخ تغلیب ورکړی شوی د اختې باندې ښځه خاوند په اعتبار د ایمان خور او ورور دي که نه دي ابوین پلار یوي که دوی شمسین ور یوي که دوی قمرین قمر ته په شمس غلبه ورکړه شمس ته په قمر باندې نو دې ته تغلیب تاسو موږ نه وایو دلته زوج ته غلبه په زوجې ورکړې ده خور او ورور خو په اعتبار د ایمان دي بین اخوین بین الزوجین مراده وقال ان الله يعلم ان احدكم كاذب یو در کې دروغجن دغه خدای ته پته څوک شته چې توبه وباسي ما تاسو ته ویلو که دواړه رښتونی شي اجتماع د نقیضینو که دواړه دروغجن شي ارتفاع د نقیضینو دواړه ناروا دي خامخا به یو دروغجن او یو رښتونی څوک شته چې دروغونه توبه وباسي فأبايا وقال إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبايا ففرق بينهما قال أيوب فقال لعمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال رجل مالي قال قيل لا مالك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإذا یو جمله تا بیان نکړه وی بعد تفریق خاوند ویل چې جی ما په دې مہر ورکړی هغه وای دی الله بنده کتا په دې خبره دروغ ویلی په دې ښځه چې دې زنا کړي نو یو ظلم خو دې دا ورسره وک او بیا دې دومره زمانه استعمال کړه او بیا ته محرم غواړي دا به د ظلم د پاسه ظلم فهو ابعد وابعد او کتا رښتیا ویلي چې دې زنا کړي دا وکړي نو مخکې چې تا ورسره جما کړي په حلال نکاح که په یو میلټ دم جما وکړه یو عرب د دې مہر ټول مہر د دې شو دا طبیعت واپس نشو وختل وان كنت كاذبا فهو ابعد منك دا ډیر لري د چې ته بدینه مہر غواړې باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكم كاذبا فهل منكم تائب
ګوره امیر المؤمنین قاضي امام خطیب خزه خاوند ته دا ویلی شي چې کله حاضر شي لعان ته چې تاسو کې یو دروغجن د خوا دروغجن توبه به وباسي کنه اله وبه قال حدثنا علي الى اخره قال سالت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكم على الله يعدكم ستاسو احتساب به الله کوي یو در کې دروغجن ده لا سبيل لك عليها قال ما لي ستا نور په دې باندې نکاح ختم شوی زما مہر قال لا مال لك مہر دې بیرته حق نه کیږي ان كنت صدقت عليها ان كنت کتا رښتیا ویلي چې دې زنا کړې ده فهو بمستحللت من فرجها دا دومره وخت چې تا د دې فرج نه خوندونه اخیستي دي و ان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك او که دروغ دې پی ویلي یو ظلم هغه شو چې نه بیرته محرم غواړي دا تاری پر ډیره لري د نشه اخیستل قال سفيان حدثته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجلا لعن امراته فقال اتزعي وفرق سفيان بين اصبعيه سبابه والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بين الحجاج وقال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فمنكما طيب ثلاث مرات قال سفيان حدثت من عمرو وايوب كما اخبرتك باب التفريق بين المتلاعنين درې مامان او امام ابو یوسف وی چې په نفس لعان باندې حرمت مؤبد راځي تفریق راغی المتلاعنان لا اجتماعان امام ابو حنیفه امام محمد وای که یو پکې خپل خبره نه رجوع وکړه متلاعنان نه پاتې کیږي المتلاعنان لا اجتماعان ما دامتا متلاعنین تر سوچ په لعان ولاړی او چې یو پکې رجوع وکړه بیا نکاح بیرته کولای شي وبه قال حدثني ابراهيم المنذر الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراته قال فوحلفهما وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراته من الانصار وفرق بينهما باب يلحق الولد بالملاعنه د لعان پس به اولاد مور ته ورکوي نه پلار ته وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامراته فانتقى من ولدها وفرق بينهما والحق الولد بالمراه وایشه باب قول الامام اللهم بين جمله تیرا شو خدای پاک لږ مونږ ته وضاحت د کوم خبره چې کم دروغ وي کم رښتیا او کنه چې د معصوم ژوندۍ پیدا شي چې پته ولګي چې د معصوم زانی ته تلای کپلار ته تلای وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي بذلك قال ثم انصرف وقاطع رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقول فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم صفت الشعر وكان الذي وجد عند ال ادم خضرا كثير اللحم جعدا قطتا قطتن د زانی ویخته ګلګوتی وال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بغير فوضا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجه چې معصوم پیدا شو ملاعنین مشابه و د هغه سړي سره چې خاون یعنی زانی سره انه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امراه كانت وینا د ملاعنې په حواله نه دی ویلي وای دا په مدینه کې او بل خزوا اگر انډي وا تظهر السو زنا به کوله بعد الاسلام و گواهان نو هغه خزه ادا کړي ما ټول چې دا د ټولو صحابه او دراینا متفرد رای د حضور د ملاعنې حق ویلي باب اذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العده زوجا غيره فلم يمسها یو سړی چې خزه ته درې طلاق ورکی مغلظه شو کنه بغیر د حلالي نه خونه نو کدویم خاون سره عقد وکاو حلالای ونه شو نو زوج اول تبیر ته حلالي کنه حتی تذوقي هو من عسيلتك حدیث مشهور دا تن کې ها زوجن تن کې هچوتی کی زوجن دویم خاون قران نم وت ثابت دا حدیث د عسیلین عمل
وبه قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها ان رفاعه القرظي تزوج امراه ثم طلقها فتزوجت اخر فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انه لا ياتيها وانه ليس معه الا مثل خطبه فقال لا حتى مثل خطبه باندې پوه شوې چې څه معنی وکړه مثل خطبه تلک جوړ کړو مال باندې دا څه نه کنه دا تا چې څه وکړه خو دې دا مطلب د چې تاسو لوبې دې شروع دا څه ونی و په خوله باندې ویجی دا څه ذکر د منتشر کیږي نه چې انتشار راشي بیرته انکسار راشي معنا قادر په جما نه ده وی ولی اول خاون ته دی را وی او وینا تر څو چې دویم خاون ستا غبین ګوټه تصغیر او ته دی هغه اصول شاشي نه را روان دلته تصغیر صيغه څه ویل چې نفس دخول کافی د جما شبع علی الجما انزال ته ضرورت ال باب قول الله تعالى والله يئسن من المحيض من نسائكم کوم زنانه چې مایوسه شوی دی هیڅ نه نو کتا است شکو د 500 نه چې ووري بیا شپېتو نه هیڅ ناراضي هغه عدت بیا په میاشتو ده وقال مجاهد وإن لم تعلموا يحدن أو لا يحدن واللاتي قعدن عن الحج واللاتي لم يحدن فعدتهن ثلاث کتا سو ته شکو چې هیڅ شته کنه یا ماشومه د شاته راضي یا ډیره بوډای بس دی هغه عدت معلوم د 3 میاشتې دی باب قول الله تعالى وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن واورا چې کومه حامله ده که خاوند وفاتم شي عدت وزد حمل کدرې طلاقې عدت وزد حمل ده که دو طلاقې کوي که باینی په ټولو کې او که حمل نه و د متوفى عن زوجها څلور میاشتې لس ورځې دي او د دې نورو که حیض درې حیض او کنه بیا څو دي 3 میاشتې وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره عن امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها ابو سنابل بن بعكك فاتت فانتنكحه فقالت والله ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاجلين فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحيه هغه ورته ویلې سلوي خورځي پسې د خاوند وفات بچي پیدا و د ابو سنابل د ترزو دا خزه ډیره خولې و دوه ټول ما سره نکاح ګوغاغې انکار کړو ته ولی بار ګرځستا عدت لا پوره نه ده وې زما عدت خو زه حامله وم وزد حمل وینا نه ابعد الاجلین دا چاره د صحابه کې ابعد الاجلین څلور میاشتې لس ورځې اوستا خو د څلوي ورځې پس خاون لاړه حضور ته هغه ورته ویل چې بالکل د عدت 13 چا سره چې نکاح کوي هغه د غسې نه ورته ویلو ګوره که خاوند وفات شي غسل لا نمی ور کړي او د خځې بچي پیدا شي عدت 13 وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره انه كتب الى ابن الارقم انه سال سبيعة الاسلميه كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تفتاني اذا وضعت او څنګه فتوی ور کړي و چې وزد حمل د کعبه د رجلین وینه وزد حمل ده وبه قال